أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الله عالم دے پمانا دی حروفو کتاب دا قرآن پاک دے کتاب عظیم الشان انزلناه الیکا من نازل کرے دے لرا تا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لتخرج الناس دپارد دی چت روبا سے خلق لرا من الظلمات دتیرونا یعنی د کفر شرک و د بد عملونا الى النور رناتا رنا د ایمان و د صالح اعمالو تا بإذن ربهم فتوفیق درب خپل سرا په حکم درب خپل الى صراط العزیز الحمید الله الذي لار دهاغ ذات تا چې دی غالب زورور الحمید او ستایل شوی الله دغ غالب او ستایل شوی ذات دی الله الذي او داها غزات دے له ما فی السماوات و ما فی الارض چی دید د پارها غس چی پا اسمانونو کی دی و ها غس چی پزمک کی دی وویل للکافرین او ہلاکت دے د پار د کافرانو من عذاب شدید د عذاب سخت الذين دا کافران هاغ کسان دی یستحبون الحیات الدنیا چه دوی خوخوی دوی ترجیح ورکوی جوند دنیا لرا اغی لذتون دا جوند دنیا لرا علی الآخرت مقابل دا اخرت کے ویسدون عن سبیل اللہ او منع کوی دوی خلق لرا دا لار دا اللہ نا دا دین دا اللہ نا ویبغونها او دوی لٹوی پا دی لار دا اللہ پا دین دا اللہ کے عوجن عیبنا کو گوالی لرا اولئک فی ضلال بعید دیدا کسان پا گمراہی لری کی پا جور گمراہی کی پرات دی وما ارسلنا من رسول او من ندر لے گلے حسیو پیغمبر حسیو رسول الا بلسان قومه مگر پا جبد قوم دد لیبین لهم دپارد دی چی واضح بیان کی دی قوم تا دی خلق تا دین دا اللہ فیضل اللہ من یشاء پس گمراہ کوی اللہ تعالی چال رچ اغاڑی ویہدی من یشاء او ہدایت ورکوی چاہتا چی اغاڑی وهو العزیز الحکیم او دے دغ اللہ غالب او د حکمتن خاون حکمتن والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا او یقینا منگ لے گلو موسیٰ علیہ السلام پاغی آیتن اخبلو سرا پاغی معجزات اخبلو سرا یا پاغی دین احکامات اخبلو سرا ان اخرج قومکا چی اوباست قوم خپل لرا من الظلمات الى النور داغی تیرون رناتا دا تیرو دا بد عملو دا کفر و شرکنا اغیر رنا دا ایمان و دا صالح و اعمالو تا وذکرهم او نصیحت ورکدویتا بی ایام اللہ پا اغیر تاریخی ورزو دا اللہ مراد دین تاریخی واقعات عبرتناک واقعات ہوئی ان فی ذالک لآیات بشک پدی عبرتناک واقعاتو پدی تاریخی واقعاتو کی دے دی لآیات خامخا نشانی دا عبرت لکل صبار شکور دا ہر صبر کون کی او شکر کون کی دبارا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا یاد کہا غوخ چوئل موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا اذکروا یاد کئی تاسو نعمت اللہ علیکم نعمت اللہ چو پتا سباندے اذ انجاکم
په هغه وخت کې چې نجات درکو تاسو ته من آل فرعون د قوم د فرعون نا یسومونکم چې هغوی به در رسول تاسو ته سوء العذاب سخت عذابنا سخت تکلیفنا ويذبحون ابناءکم او ذبح کول بدغ فرعونیانو زامن استاسو لرا ويستحيون نساءکم او ژوندۍ به پرېښودلي هغه زنانه ستاسو یا بله معنا ده حیا به اغستله د زنانه استاسو وفي ذلكم بلاء او و پدی عذاب کی بلا ستاسو د پاره بلاء امتحان من ربکم د جانب د رب ستاسو نا عظیم لوی امتحان یا معنا داسی وفي ذلكم بلاء او پدی نجات کی ستاسو د پاره انعام من ربکم د جانب د رب ستاسو نا عظیم لوی انعام